محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبد المطلب او ابن ہاشم او ابن عبد مناف ټول به پنځه نومونه راشي. محمد یو، ابن عبدالله دوا، ابن عبد المطلب درې، ابن هاشم څلور، ابن عبد مناف پنځه پوښته شول. کم از کم چې دا ټولو ته یاد چې زمونږ د پیغمبر نوم محمد صلی الله علیه وسلم، د پلار نوم عبدالله، د هغه د پلار نوم عبدالمطلب، د هغه د پلار نوم هاشم او د هغه د پلار نوم عبد مناف. چې دا مسلمان ته یادي کم از کم به حیثیت مسلمان هر زنانه و نارینه و لوی و بالغ و نابالغ ټولو ته دا یاد. دا یو تعارف دی. امام بخاری رحمت الله علیه د عدنان پوری ذکر کړي دي دا سلسله. بهر صورت دا ډیره یو پاکه سلسله ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خاندان، ډیر ښکلی اشرف خاندان رب العالمین ورکړ. او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا شو په دې میاشت کې، د پیدایش سره د پیدایش په شپه د آتش پرستو اور مړ شو او د بنګلو نه خښتې راوغورځېدلې، لوی لوی انقلابات، یو دریاب اوبه وچې کړلې، نښې رورې ښکاره شولې چې نبی آخر الزمان. مورې وی زه اینم چې دا ستوري کته راګوزاریږي او ما کره ررتاویږي. دا حالات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش سره شروع شو. هلته خو تورات او انجیل او د مخکنو کتابونو کې نښې ذکر وی که نه چې نبی آخر الزمان به راځي. نو د بی بی آمینې د ګیډې مبارکې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا شو. امام الانبیاء پیدا شو. عبدالمطلب چې دا بیا د ده په پرورش کې و، ځکه پلار خو وفات دی، نو دا د نیکه په پرورش کې دی، د عبدالمطلب په پرورش کې. چې کله اوومه ورځ رالله نو د خاندان او قبیله خبر کړله، عقیقه یې وکړله. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش خوشحالي کې خلق خبر کو، عقیقه یې وکړله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. خلق رای ورکولی دا نوم ږدو، دا نوم ږدو، دا نوم ږدو. عبدالمطلب وی نوم به محمدی، محمد صلی الله علیه وسلم. د خوبم لیدلی و چې داسې یو هلک په پیدا کیږي او ټول مشرق او مغرب پورې علاقې به روښانه کیږي او ټول به په ایمان راوړي. نو دوی نوم به یې محمد، او دا نوم یې ورله ځکه په دې بنیاد محمد کېښوده چې د محمد معنی د صفت کړلی شوی او تعریف کړلی شوی وي. ما ته علم دی چې ټوله دنیا به د ده تعریفونه کوي، ټوله دنیا به د ده خپوله راځي. دا آبادونه چې دا خښتې ررتاویږي، دا اورونه چې مړه کیږي او دا دریابونه چې وچیږي، نو دکې څه کمالات شته دی. نو وی د ده نوم به یې محمد صلی الله علیه وسلم. دا نوم یې ورله کېښود په اوومه ورځ، عقیقه یې ورله وکړله او ختنه سنت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. دې باره کې روایات مختلف دي. یو روایت کې دا راځي چې امام الانبیاء مختون پیدا شوی و، پیدایشي طور امام الانبیاء سنت. یو روایت کې دا راځي چې نه عبدالمطلب ورله ختنم وکړله په اوومه ورځ. خو علما وایي دواړو روایتونو کې تطبیق ممکن دی چې پیدایش شوی و سنت کړلی شوی، چې پیدا شو نو سنتو. خو عبدالمطلب ورله په اوومه ورځ باندې د هغې ختنې تکمیل وکړو، هغه یو سنت باندې عمل وکړو. د ابراهیم علیه السلام سنت و دا ختنه، نو هغه ورلم وکړو لکه تکمیل او پوروالی ده وکړو. نور پیدای شوی امام الانبیاء مختون و. عجیبه نښې به خلقو لیدلې، عجیبه
چې کله بیبي حلیمه وایي چې ما ورله کله د پیو مودی رالل او ما ورله پی ورکول د رضاعت دپاره زما سره ما راوستو د پیو دپاره ما راوست چې زه به ورله پی ورکوم یو یتیم بچی دی ما د پیو مودې له راوست پی به ما سره خوړل د پیو مودی وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل رضاعي رور سره اغه رورې ناګهانه راغې کور ته یې رامنډې کړلې او مونږ ته یې